چې دې حروف مقطعات معنا مطلب شته او کنه بیا شته ما چې نو په دې څوک پوهیږي یا چا الله زړه کې واچوي ما لکه څوک لکه شاه ولی الله رحمت الله علیه یا بعضی مفسرین چې عامل د قرآن شي ما دغه په خوا تیر شوي دي اوسني دور کې څوک شته که نه یې مسکی شوي چې آو ما چې سفا راته ووایه ته پې الله پویه کړی که نه ستا زړه کې چولي دي که نه وي آو ما بیا موږ ته یې ولې نه وایې وی زه نشم ویلی ما دا داسې خبره ده چې بنده به څه باندې پوهېږي ویلې باندې شي وی خاندل ما ته وی چې ګوړه خوږه ده که ترخه ما یې خوږه ده وی څنګه خوږه ده ما خوږه ده نو وی ته راته ووایه که نو څنګه خوږه ده وی ما خو د مذوقاتو نه ده که په ذایقه معلومېږي وی ما ته وی چې دا هم د مذوقاتو نه دي دا هم په ذایقه معلومېږي سړي ته پته لګي ویلی نه شي بعضې مفسرینو هغه د دې مصداقات یا د دې مقاصد د دې مطالب ذکر کړي دي لکه ابن جریر وایي الف لام میم دا نوم دی د قرآن کریم نو قرآن شروع دی نوم د قرآن دی الف لام میم یا لکه خلیل او سیبوی وایي دا نوم دی د قرآن د سورت سو گوئی دا دا اللہ نوم دے لگا سدی اور شعابی وئی سو گوئی دا اللہ پا شہادت کے پیش کردی قسم کے لگا ابن عباس اور حضرت اکرامت منصوب دی سو گوئی دا حروف مقطعات دی دا اسماء و دا افعالنا نو الف د انانا لام د الانا او میم د عالمونا نو مانا دا انا الله اعلمو زه الله خو پوهیږم مخلوق بار سره نه پوهیږي مطلب دا دی سو کوئی پدی کی دا قرآن سند تا اشاره دا الف دا اللہ نا الف دا اللہ نا لام دا جبرائیل نا او میم دا محمد نا نو سمطلب قرآن کریم دا اللہ دا طرف نا راغلے جبریل امین راوڑے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خلق وضو لینا او پاگر آگلے دے سو کوئی ہے دی کی تسلی دے نبی علیہ السلام تا ذکا الف لام او میم دا ابجدو پہ حساب باندے الف د ایک د پار راځي لام د ابجدو په حساب د 30 د پار راځي 150 د پارا او میم د 40 د پار راځي ابجد هو اس کل منصب دی هغه تاسو به ویلي بیا چتا نو الف 1 لام 30 اور میم 40 ایک جمع 30 جمع 40 16 71 پدی کی اشاره در تسلی تا خفاکی گما یو سلویخ یو یا کال بعد 71 سال بعد ستا خبره دا په ټوله دنیا باندې بیا خوره شوي
چنانچہ یو یا کال بعد بیا د حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کی 24 لاکھ مربع میل زمکا هغه د مسلمانانو لاس لراغلی وه. د حضرت عثمان دور کی بیا نوره خوره، د حضرت علی دور کی نوره خوره شوه. او بیا داسې وخت راغی چې مسلمانان په ټوله دنیا باندې قابض شو او په اکثره دنیا د مسلمانانو اقتدار و. نو دا یو تسلی ده، یو یا کال بعد بستا خبره دنیا ته رسیدلی. نو الف لام میم یو تسلی ده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لا